والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. شوق سر درود شریف ہوئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزت مندو ستاسم چونکہ کافی ٹیم شوے دے، دیر وقت تیر شوے دے، دیر انتظارم وکو، دیر بستڑی شوی ہے. رب العالمین نبدا دعا کو چے اللہ دے ستاسو دا ستڑی پخپل دربار الہی کی قبول و منظور ہے، او الله دې زمونږ او ستاسو دا ټول را جمع کېدل، دا تقریرونه کول او ستاسو دا اوریدل، یا الله دا ټول د خپل رضا ذریعہ وګرځه. الله مونږ د دکلاوی او د شهرت او د ریاکارۍ نه بچ کا، او الله دا مجلس په خپل دربار الهی کې قبول او منظور کړي. دې ماشومانو د قرآن کریم ختم وکړو زمونږ او ستاسو وړاندې. ز اول دی ماشومانو تا او د دی ماشومانو والدینو تا مبارکباد پیش کوم، او دا ورتوام چې اے د دی بچو پلارانو میندو، اے د دوی د قبیلی او د خاندان خلقو، ننم د خوشالی ورځ ده، ننم خوشالی ده، نن خوشالی اوکای، ننم د خوشالی ورځ ده. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی د دواړو جهانو سردار او فرمایل: ان لكل شيء شرفا يتباهون به. وی د هر چا د پاره یو سیزی چې خلق پاغي فخر کوي، سو کې په نسب کوي، سو کې په مال کوي، سو کې په حسن کوي. وان بهاء امتی وشرفها القرآن. زما د امت د فخر سیز چې دی القرآن، هغه قرآن کریم دی. زما امت په فخر په قرآن کوي، زما امت په خوشحالی په قرآن کریم کوي. نن ستاسو د خوشحالی او د فخر ورځ ده، نن خوشحالی وکئ او نن د خپل خوشحالی اظهار وکئ. بیا دې ماشومانو توامه چې کوم قرآن کریم د رب العالمین د الله کلام ختم کو. حدیث مبارک کے راضی چې څوک په ناظره باندې قرآن کریم وایي او بیا دې هر ورځ د قرآن کریم 200 آیاتونه تلاوت کوي. قرآن په ناظره ویلې دی او هر ورځ 200 آیاتونه د قرآن تلاوت کوي. حدیث مبارک کې راځي چې دا الک یا پلار یا مور چې دا کم چې 200 آیاتونه لولي او دی وفات شي، ہر ورځ 200 آیاتونه لولي. حدیث مبارک کې راځي دی الله بخلې دی، خو الله د سره ارد گرد د اوو قبرونو والا او د اوو مړو مغفرت او بخنه کوي. نو اے بچو هر ورځ به د قرآن کریم 200 آیاتونه لولئ، دی لبه ټیم وباسئ، 200 آیاتونه به هر ورځ تلاوت کوئ. شیخ زکریا سے رحمت اللہ علیہ دا فضائل اعمال چیلی کلے دے. دا دیو مرید دا قرآن حافظ و دا ورتوی دمر تلاوت پا دورزی کے. اگه موریدی وی ٹھیک دا
سمو د پس راغې نو حضرت ته تپوس کی تلاوت ته کړې دې کنه او څومره کې ورته وی یاره ما ته خو د تلاوت موقع نه ده میلاو شي وی د تلاوت ټیم راته نه میلاویږي نو البرکت مع اکابرکم د اکابرو سره برکت او د اکابرو په خبرو کې وزن شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه ورته وایي وی ته غرمه ډوډۍ خوري وی آو وی څومره ټیم پې لګي وی د 10 منټو نه واله د 20 پورې وی ماښام ډوډۍ خوري وی آو وی څومره ټیم پې لګي وی د 10 منټو نه واله د 20 منټو پورې وی ښه غرمه د ډوډۍ د 20 منټه شول او د ماښام د ډوډۍ د 20 منټه شول ډوډۍ خو هره ورځ خوري وی هره ورځ خورم نو 20 منټه پې غرمه لګي او 20 منټه پې ماښام لګي وی دقه د ډوډۍ دا ټیم چې تا کم ایستلی دی دا تلاوت له مقرر کا وی ډوډۍ به ځان له خپل ټیم وباسي ډوډۍ به وی ځان له په خپله ټیم ګوري دا ډوډۍ له چې د کم ټیم ایستلی دی دا تلاوت له ورکا ای بچو د خپل چیو د ډوډۍ ټیم هم د نن نه پخوا تلاوت له ورکئ چې دې کې به زه 200 آیاتونه لولمه او دا چی ډوډۍ چې دی دا ځان له پخپله ټیم وباسي دا بې ټیم هم کیږي دا ځان له ټیم وباسي خو تلاوت له ټیم ایسته غواړي ستا دی بچو نن هغه کلام ختم کو چې هغه د الله کلام دی او د آقا فرمان دی او د الله وینا ده پلاره نن خوشحالیږه مورې نن خوشحالیږه ستا بچی هغه کلام ختم کو چې امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناست خپل شاگرد توائی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تا وی ابن کعب ما تو سورة البینہ اولولا ما تو سورة البینہ تلاوت کا استاذ شاگرد توئی سورة البینہ اولولا تدی بچی تولی نوی پلارا چه ما تنن سورة البینہ تلاوت کا نو بیا ورته د صورت نومو خی اکثر دی دا نمونه نه ویلی کنه او دا حفظ چې ورته دا استادان کوي قاریان صاحبان نو زوامه چې د بچو ته دا نمونه وایي د سورت البینه هغې نه پس بیا بچو ته بسم الله او بیا صورت دا نوم ورته ښیي د دې ډېره فایده زمونږ ځای کې یو طالب علم هغه تراویح کولې لنډې تراویح چې تراوو ته مخکې شو نو چې تراویح شروع کړي نو په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس او په دویم کې بیا قل اعوذ برب الفلق په بل کې بیا قل هو الله احد او په بل کې تبت یدا ابي لهب وتب زماغي مقتدی ما ورته چې ته الټه نه وې چې ما ته قاری سیب دي صحیح پس کړي دي دا قاریان ورته داغي طرف شروع کی دی وې چې دا دي سي دي بیا اکثر په تراوو کې د اغي طرف شروع کوي نو نوم ورته د صورت خیي نوم ورته د صورت خیي نو چې پلار ته ورته وای ما ته سورۃ البینه اولولا دا نبی علیہ السلام خپل شاگرد ته ویلو نو تی ما ته وایه کنه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه دا سورۃ البینه دی نبی علیہ السلام ورتوی ماته اولولا هغه ورتوی د الله حبیب پتا نازل شوه دی ته اولولا هغه ورتوی نه د الله حبیب ورتوی ته اولولا صحابی بیا احتراما ادبا وای پتا سو نازل شوه دی تاسو اولولا نبی علیہ السلام ورتوی نه ته اولولا او خيار صحابه د پیغمبر مزاج پیجند مزاج د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیجند نبی علیہ السلام په حقیقی معنو کې عاشقان عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ورله روټی کړي و نبی علیہ السلام وینن زما امام الانبیاء ملمه دی د روټی نن به نبی علیہ السلام راځي او روټی بخوري اے پلارا اے د محلی خلقو امام الانبیاء نشته دی خو وارثان نشته دی چې عالم دی د ډوډۍ ملمه نو نیم لویږي دا یاد ساته چې عالم دی بیٹک تراغه عالم دی په بیٹک کې شپه وکړله عالم سره دی بچی میلاو را میلاو کړل او عالم دی په دی بیٹک کې منځ کو د شپې پکې تهجد وکړل د دې عالم را تګ با په دې کور کې حافظان پیدا کړي
د دې عالم راتله به د کور کې علما پیدا کړي، د دې عالم راتله به د کور کې حافظان پیدا کړي. مونږ بل ورځ ثوابۍ کې پروګرام لتلی وم، هلته راته یو مولي صاحب خبره کوله. یو مولي صاحب سټیج سیکرټري و، مونږ له دعوت راکو، ښکلی عالم و. نو بل مونږ سره چې یو مشر مولي صاحب و، تاسو به یې پیژنئ، مبارک شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه، خو ښه معروف شخصیت دی. هغه راته وی دا دعوت چې مونږ له راکوي دا مولي صاحب، وی زه د دوی کلي ته تلی وم. نو وی ده ما ته په کلي کې لوډ سپیکر سم کو، دا عالم نه و، دا وی عام یو ماشوم و. نو وی دی راغی او ما ته یې لوډ سپیکر سم کو. د لوډ سپیکر د سمولو څوک نه و، وی ده راته لوډ سپیکر سم کو. وی هغه د لوډ سپیکر سمول نه و چې الله تینا نن یو ستر عالم جوړ کو، ستر عالم. دا معمولی خبره مه ګڼئ ښه. عالم ته لوډ سپیکر سمول، عالم پسې پیزار ګرځول، عالم دړه د ویښه خوښول. پلاره کور کې به د عالمان پیدا شي، کور کې به د حافظان پیدا شي، کور به د الله د علماو مرکز ګرځي. مرکز علما راولا. حدیث مبارک کې راځي لا تصاحب الا مؤمنا، مرګتیا مکوه مگر د کلک مؤمن سره کوه. لا یاکل طعامک الا تقی، ستا خوراک تی نه خوري مگر پرهیزګاره خلکو باندې خوراک ورو. یو بل مشر لوی عالم دی، ما ته وی زما والد صاحب رحمت الله علیه چې به کله کور کې خپل وظایف وکړل، تلاوت پې وکړو، نو وی به چې مالګه راوړئ، چې مالګه به له مونږ راوړئ په هغې به یې شف. وی ما ورته وی چې دا د دې دپاره چې دا مالګه ډېره شي، لکه چې رزق ډېر شي. ما ته وی چې نه، دا تلاوت او دا وظایف پې ځکه شف کومه چې الله زمونږ روټۍ له نیکان راولي، چې دا نیکان وخوري. نیکان پلاره تا سوچ کړی چې زما رزق نیکان وخوري، اولیای وخوري، صلحای وخوري. چې عالم دې ځای ته راغی انشاءالله کور کې به د خدای عالم پیدا کوي، خو چې د زړه د ویښه د قدر کوه او راوستي دي وو. نو نبی کریم صلی الله نو عثمان رضی الله تعالی عنہ امام الانبیاء د ډوډۍ میلمه کو. اوس نبی علیہ السلام روټۍ لرا روان دی او دی قدمونه شماري، دی قدمونه شماري. چا ورته وی د الله حبیب دستا قدمونه شمارل، زما قدمونه شمارل. وی آو وی عثمان ولی دی زما قدمونه شمارل. وی د الله حبیب نن ډیر خوشاله وم چې امام الانبیاء من الملمه دی، زبې میزبان او تب می مهمانی. نو ما دا قدمونه شمارل چې تا زما کور ته څومره قدمونه اغستی دي، زبنن دومره غلامان د الله په لار کې آزادو. د یو قدم په بدله کې به زه نن یو غلام آزادوم چې امام الانبیاء نن زما د روټۍ میلمه دی. قربان صحابه وی قدر پیجندو، صحابه په مقام پوهیدل. نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت شروع کو. نبی علیہ السلام ورتوی وک تلاوت جاغ شروع چې سورۃ البینہ الوسطلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی وی دا اللہ حبیبا اللہ سمانی، تا تا اللہ زمان نوم آغستے ہو، تا ما تا ننوی تلاوتو که بل چاہتا دے نوی، ما تا دی حکم کو اللہ سمانی، تا تا اللہ زمان نوم آغستے ہو کو زکا دی ما توی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورط فرمائی نعم اللہ سماکا او ابن کعبہ، ما تنن رب العالمین ستا نوم آغستے ہو. او اسمان ندی سی وحی راغلے وا چې ابی ابن کعب تا اوایا چې قرآن الولی او دا اللہ حبیب تیم وورا او ز رب العالمین نن دا ابی قرآن اورا. دا اسمان نبا وحی را للا نن دی پلان کے صحابی دا قرآن تلاوت، نن دی پلان کے صحابی قرآن الولی. اے پلارا اے موری ستا بچو نن اغا قرآن ختم کو، نن اغا کلام ختم کو چې نبی علیہ السلام بصحابہ توی مات الولا، نن تمات الولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وائی جنت میں اولید کلا فی المنام او فی لیلت المعراج، یا پشپد معراج نبی علیہ السلام تا جنت اخودلے شو، یا می پا خوب کی اولید چی جنت می اولید نو آواز می اولگیت پا غوگونو باندی.
نو چې غوږ مې کېښودو نو دا زما یو صحابي و د هغه د اواز تلاوت مې واورېد زما صحابي و اواز د تلاوت مې ولا جنت کې واورېدو جنت تلاوت مې ولا جنت کې واورېدو ما تپوس وکړو دا زما صحابي نه دی ولې نه دا تلاوت خو په جنت کې اورېده شوی ما وی چې او کنه ما وی د عمل څه دی چې دې تلاوت کوي الله تلاوت جنتیانو ته اوري اے قاریانو اے حافظانو اے د قرآن ناظر اخوانو کوي چې زما دا قرآن په ټوله دنیا کې عام شولې دا ټولو ممالکو ته ورسېدلې نو غوږ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي دې څه عمل کوي چې الله تلاوت جنتیانو ته اوري نبی علیہ السلام ته جواب میلو شو ویدا ستا صحابی دے قاری دے نورم قاریان ډیر شي دي ستا صحابو کې خوې دې د قرآن قاری دے وکان ابر الناس بامه وې دې د مور ډیر خیال ساتي د مور ډیر خیال قاری دے د مور تابعدار دے نو چې دې تلاوت شروع کین الله تلاوت جنتیانو ته ووري ویدا د مور تابعدار دے اے بچو اے د قرآن حافظانو اے د قرآن عالمانو تاسو توامداننم چې ختم وکو اے بچو کدا مړه کې تمنی چې زه د قرآن حافظ شولې زه عالم شولې زما تلاوت ته په غونډه دنیا کې خور شولې نو د مور سره ډیر ښه سلوک کوئ د مور ډیره خبره منئ د مور ډیره تابعداري کوئ مور ګورې دا ډیره لویه سرمایه ده دا ډیره لویه سرمایه ده یا الله چې د چا مین دی ژوندی دی الله چرې مزایه کوه چرې الله مین مور مورې مور مور چې مور دی نه وه کور ته به راشي څوک په د باندې پروا هم ونه کړي پروا یقین وکړئ زه بل ورځ متنو ته پروګرام له تلم پېښور نه اپل ډېر لیټ شوی وم د شپې غالبا دولس نیمې بجې به وې غالبا چې کور ته راورسېده نو چې زه رادنده شومه نو کور خلق ټولو دو نو ما پیزار غلی ویستو کمرې ته دنده لاړم اوس زما مور دوه درې پیرې ټلیفون میلو کړی د شپې زما ټلیفون بند راته چې مولي صاحب څه شو بیا یې زما پیزار بار لیدلی دی چې پیزار یې ای دی پروت دی چې سهار مانځه تللو نو والي صاحب مې راته وی مور دې بېګا وی چې نور به پروګرامونو له نه ګرځي وی نور به پروګرامونو له ته نه ځي مې صحیح ده رالمه چې م وسکله والده مې وي پروګرامونو له به نور نه ځي مې صحیح ده چې ته پې خپی نه به ځم والد صاحب مې ورته وی نه ځي به پروګرامونو له دا دینی خدمت ته دا به کوي وی که داسې ناوخته راتله دي نو بیا به پروګرامونو له نه ځي که په وخت کور ته راځي نو بیا زه پروګرام له وی دا د راتلو ټیم دی نو تاسو ته وایم بچو ته بار ګرځې او مور ویښه ناستې 2 منټه پس راپاسي بچی خو مې نه دی راغلی بچی مې راغلی دی اوده کېږي او بیا راپاسي وي زما بچی راغلی دی اوده کېږي او بیا راپاسي بچی مې نشته دی کور مور دا ډېره لویه سرمایه ده بچو دا ډېره لویه سرمایه ده مور چرې دشمن نشي کېدی دا خبره یاد ساتئ یاد مور ده او که دا غواړئ چې دا تلاوت می عام شولې په غونډه دنیا کې نو دا مې درته وصیت دی وصیت چې د مور خپې ونیسئ د مور خپې ونیسئ د مور خدمت شروع کړئ چې الله دا تلاوت او دا علم قبول کړي بایزید بوستامي نوم هم اورېدلی دی بچو خلق وایي بایزید بوستامي رحمت الله علیه یو ستر عالم چاته نه تپوس وکړو وی تا باندې الله د ولایت ته دروازې څنګه کولو کړي ډېر لوی ولی ګرځولی الله ته څه عمل کوې یقین وکئ وګرځئ په دې دنیا کې دا کامیاب خلق چې وینئ نو د دې په شا د مور لپې دي ګورئ یقین وکئ چې په دې په شا د مور او پلار لپې دي ګورئ دقه لپې پسې اوچتېږي شا بایزید بوستامي رحمت الله علیه ورته وایي وی زما مور دوا خوب کې راویښه شوله غږ یې وکړو ما له اوبو نو ما ور منډې کړې جاب مې د اوبو ډک کو د مور کټله ورله نن بچې داسې کوي مور به غږ وکړي بچې به ورشي مور له به سر ته جام وسي بچې وایي شا به اوبه راوړه بچې مور ته لګیا دی بچې لګیایي
نن به مور आवाज وکي عالم بچي اب پاسی او جام به اونیسی او د مور سر ته به ودرېږي. یقین وکړئ که دا مونږ شروع کړو دا نور به یې پخپله شروع چې زه داسې کار شروع کړم زما کشر ورور چې دا ویني یا به یې کوي که به یې نه کوي. ها به وایي ښه مولي صاحب پاڅېدو مور له اوبه وړلې وی مور مې د اوبو غږ وکړو چې ورلمه چې ورلمه نو وی سر ته یې ودرېدم نو اوس مور مې په خوب بیا ورله اخو د خوب حالت بیا اوده شوله اوس جام واپس هم نه راوړمه مور مې د اوبو غږ کړی دی مور هم نه سنډومه نه یې ویښومه ځکه دا بېادبي راځي د مور نو سر ته ولاړ شپه تېره شوله په ولاړه باندې چې سبا وختو مور مې ولیدلمه ما ته وایي څه کوې مې مورې تا اوبه غوښتې وې او ما تا له اوبه راوړلې بیا ستا سترګې ورغلې وې او زه ستا سر ته ولاړم ښه شپه په ولاړه تېره شوله ما وی آو وی مور مې لاس اوچت کړله او دعا یې وکړله د مور دعا وه په ما الله د ولایت دروازې کوله وکړې د ولایت دروازې ډېر مې ولیدل امیان هم ولیدل چې د علماو نه الله مخکې کړل د مور او پلار په خدمت د مور او پلار په رضا او د مور او پلار په دعاګانو باندې یو عالم و مور ته وی مورې چې تقریر وکړم نو الله بلا اندوان مسلمانان کی مور ورته وی بچیا دا زما کمال دی دا بلا اندوان چې مسلمانیږي ستا په تقریر او دی ایمان راوړي وی دا کمال زما دی هغه ورته وایي مورې څنګه ستا کمال دی وی بچیا زه 2 کاره کوم تا ته پته نشته یو کار چې کله ته لا رکوټې وې ته عالم نه وې ښه ته اوس عالم شوې لکه دا ته چې په لولو عهدو باندې دا ته داسې نه وې دا ته ډېر رکوټې وې ښه دا تپوس دې د مور نه وکړه وی ته لا ډېر رکوټې وې ستا د پیو موده وه چې تا به زما پی خوړل د پیو موده دی وه وی چې کله به ما ته پیو ته ورچولې په خپل غیږ کې نو ما به اول اودس وکړو بیا به مې ته پیو ته واچولې وی زما نشي یاد چې ما تاله بیوداسه چرته پی درکړي دا زما کمال دی تا بیوداسه پی نه دي خوړلې نن مور بچی له پی ورکي او سرې سرتوري په سرې لوپټنې بیا وی مولي صاحب بچی مې ډېر سرکشه دی مورې تا سوچ کړی و دا ستا غیږ نه وه دا اوله مدرسه وه مورې دا مدرسه وه خو ته پې پوهېدلې نه وې تا وی زما غیږ د زه یې غټومه زه وایم مورې دا غیږ نه ده دا مدرسه ده مدرسه دې کې سبق شروع که بچي ته حدیث مبارک کې راځي نو مور او پلار دې نه خبر دي وایي چې کم بچې اول ټکې ووایي چې الله لکه اول خبرې ماتوي که نه ووایي چې الله دا چې کم بچې اول ووایي حدیث مبارک کې راځي چې اول کلمه د خولې نه اوځي دی وایي چې الله حدیث مبارک کې راځي رب العالمین په اقا ټیم د مور او پلار د دواړو ګناهونه معاف کړي چې بچې ړومبې وایي الله وای ابو وایا امی وایا خو د ابو نه ړومبې الله دی د امی نه ړومبې الله دی بچیا زروستوی ما نو کو دې مور دا پال شروع کو چې دا مدرسه ده نه چې بچې وده کوي نو ورته وایي بلا راله سپی راغې پورې شو بلا راله پټ شه هغه چې له شپې وده شي نو راویښ شي کله وایي بلا راله په کټ کې بیا ټوپونه وایي مورې تربیت خطا دی مورې نه یې پوهېدلي دا مدرسه ده دی چې په غېږ کې سملی دی اوده کوي دله لا خبرې نه ورځي ته ورته وایه الله بچې په دې باندې اوده کوه نو چې ته یې اوده کوې ویښی که نه نو یاد ساته یوه ورځ را روانه ده چې دا بچې ژبه ماتوي نو دی به ړومبې وایي چې الله او په هغې ورځ به الله ستا او ستا د خاوند ټول ګناهونه معاف کوي او انشاءالله دا تسلي ساته چې کومې ژبې ړومبې ووي چې الله ای مورې کو تا ته بیا سپی ووي نو ما له نوم بدل که پلاره که تا ته بیا داسې ووي چې د ده مثال د موبایل دی نو ما له نوم بدل که نوم خو که ده ړومبې ووي چې الله نه هغه چې ړومبې وکړي نو کنزل وکړي نو دی وایي به وایي ژبه یې ماته کړله ټیک ده پوهېږم چې دا ماشوم دی پوهېږم چې دا رکوټی دی
پوهېږم چې دله مینه ورکوه خو مورې په دې غېږ کې لږ لږ تربیت هم کوه که نه دې غېږ کې چې زنګی را زنګی نو وایي د ده نه به زه لوی عالم جوړوم انشاءالله بچیا تا ته مې ډېر لوی لوی خیالات دي دا داسې رکوټ یو بیا ته الله داسې یو ستر عالم جوړ کړي نو مورې د اول نه د بچي تربیت کوه نو هغې عالم ته هغه مور وایي یو تا بې اوداسه زما پی نه دي خوړلي وړوکوالي کې مې دا پال کړی او دویم چې اوس ته تقریر له وځې نو زه کور کې مصله خوره کمه 2 رکعاته مونځ وکم چې یا الله زما د بچي په ژبه کې اثر پیدا کړي نو ته تقریر کوې او زه کور په مصله ناستی ما دا زما کمال دی بچیا ستا په شا زما لپې دي لپې زه واما د ټولې دنیا د اولیاو دعاګانې راټولې کا خو یو طرف ته د مور چاچی چې اوچتې شوې که نه د دې په شان پالوانه دعا نشته ستا مور شته او ته په خلقو بسې دعاګانو لګرځي پلار شته او ته د بل نه دعاګانې غواړي دقې مور له ورځه وای مورې ما ته دعا کوه مورې ما ته دعا کوه د مور ډېره پالوانه دعا ده نو بیا وایي ته به دا خبرې کوې نو پلار به خفه کېږي نه وایي د مور او پلار مثال د موبایل دی وایي چې ایزي لوډ ورته کوي نو کار کوي او چې ورته وایي نه کوي نو بیا کار نه کوي خدای دې نه کړي دا خبرې د ستاسو په علاقه کې نه وي او نه دی خدای پیدا کوي خو مونږ چې وایو نو مونږ هم د ځان نه دي جوړې کړي مونږ به هم چېرته اورېدلي که نه زه ورته وایم ځکه دا خبره مه کوئ د الواد وی لکه څنګه چې موبایل ته پیسې واچوي داسې چې مور او پلار له پیسې ورکوي نو بیا به یې خوښي او چې وله نه ورکوي نو بیا به یې نه یې خوښه زه ورته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی چې د سړي پلار را رواني که نه او دې کس نه چا تپوس وکړو چې دا څوک را روان دی د ده پلار ده ته ځان بد ښکاري نو دی وایي دا زمونږ رشته دار را چې داسې چا ووي داسې خلک ووي ښه دا وړه خبره ده مونږ پکې دا اورېدلي دي وایي دا زمونږ مزدور را روان دی دا خو وړه خبره ده چې دا مې رشته دار دی دا مې رشته دار دی داسې وایي زه هم بچي عالمان کوي ابه وایي دا جي زما والد محترم راغی جي دا زما والد صاحب دی مونږ یې په ډاګه خووې شو په ډاګه ودرول شي جي دا زما هغه والد صاحب دی چې نه عالم دی او نه حافظ دی خو په ما یې حفظ او علم کړی زه دې ځای ته را رسولی یم دا مې هغه پلار دی که زه په دې ځای ناست یم دا د دې پلار برکت دی که نن زه دې مقام ته را رسېدلی یم دا زما د دې مور لپې وي لپې دا دې مور لپې شاته اوچتي کړي دي دا دې مور لپې اوچتي کړي دي نو نبی علیه السلام وایي که ده ووي چې دا زمونږ رشته دار راغی حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا بچی عاق شو عاق دا تاسو چې پښتو کې وایي ما حق کړی دی وایي ما حق کړی دا لفظ خو درته خو ونه و پکاره سې نه چې بیا یې وایي عاق کړی مې دی عاق کړی داسې ونه وایي بچي مه عاق کوئ ښه پلارانو بچي عاق نه کوي دا ښه خبره نه ده خو تاسو پښتو کې وایي ما حق کړی دی نو ما عاق کړی دی نبی علیه السلام فرمایي دا عاق شو عاق دی د مور او پلار نه نافرمان حساب شو دی مور او پلار چې اوس نه دی بخلی نو الله یې نه بخي دی عاق نو چې په دغې خبره عاق کېږي که نه نو دا پلاران هم لږ جدا کوي وایي دا خبره ډېره سخته ده که نه دا زه چې کوم دا ډېره سخته ده چې پلار د دې خبرې نه خبر شي چې ما ته یې موبایل ویلی دی چې ایزي لوډ ورته کوي نو کار کوي چې نه دا خبره د دغې نه سخته ده که نه ده دا د پلار دا زړه سیری که نه سیری دا د مور زړه سیری که نه سیری دی خو د پلار زړه داسې وسیرو چې بچیا ګرانه ده چې دا پر حر راټول شي بیا نو بچیا ګرانه ده چې دا پیون والی نو دا به څنګه اوس پیون اخلي نو نبی علیه السلام فرمایي دی عاق شو نو که دا خبره تا کړي نو ته عاق شوی نه پلار له ورشه کېنوه پلاره سخته خبره کومې د خولې نه وتلي او تا ته در رسېدلي ستا دا اړه مې چېرته څیرلی نو پلاره پر حر راټول که د زړه ما اوس واورېدو قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد رضا د رب پر رضا د پلار کې ده ما نن واورېدل چې پلار خوشاله دی نو رب خوشاله دی او چې پلار خپه دی رب وایي زه خپه یم
پلار رضا شه پلار رضا شه ما ته نن پته ولګېدله ما ته نن پته ولګېدله نو دې بچي ته دا پته شته نو بچی نه دی خبر نو بچیان عاق شول نن چې د بچو دا سمه په سمه نه لګي نو دا د پلاران خیری کوي کنه دا د میندې خیری کوي کنه ځکه د بچی سم کار ته بلاس کی هغه به وران لګي نو مور او پلار ته دا نسبت مه کوئ ښه چې دا د پیسو خلق دی دا یو ټکی ختم کوي مړه ای پلار چې بوډا شي نو دی په پیسو څه چل کوي ستا دا مور به په پیسو څه چل کوي ستا دا مور به په پیسو څه چل کوي زه خو وایم چې مور او پلار پیسې غواړي که نه نو بې حسابه وله ورکوئ بې حسابه تاله بې حسابه نه دي درکړي تاله بې حسابه نه دي درکړي تا سره حساب کړی دی ما ته یو کس مشر تبلیغي دی عالم زوی و هسې ګپې لکه لګو ها لکه خبره یې صحیح کوله دا نه چې خپه وتې خاصې ما ته په ګپ کې وي زه چې د مولي صاحب له پیسې ورکم بازار ته ولېږم چې مثال 2000 روپۍ ورکم نو دی چې د 1500 روپو سودا کړي نه 1500 ځان له په جیب کې کړي وی واپس پیسې مال نه راکړي وی ما کېنو چې ته دا واپس پیسې ولې نه راکړي وی ما ته وی چې پلاره پیسې څوک چاله واپس ورکړي ته روغ نه یې پیسې څوک چاله واپس ورکړي زما شوې که نه ما ته پاتې نه شوې نو ګوره ته سودا له لاړ شې 2000 درکړي نو دا درته نه وایي چې څو دي تې ځان له اغوستې نه والې او ځان له کېدې ته نن پلار کې نه وي څو دي ولګولې څو دي ولګولې او وی پلار مثال د موبایل دی ته دی پلار ته دا نسبت کوي زه خو هم رواله چې پلار وی پیسې وای شکر الحمدلله چې پلار زما پیسو ته حاجت راغی پلار وای له سودي پلار نه مې دي شمارلی تا سره به زه حساب کوم ته خو زما د جنت منځنۍ دروازه تا سره به زه د پیسو حساب کو نو دا ټکي مه وایئ ښه مور او پلار ته پته یې عمر له بې حسابه لګولي زه ورته وایم هم جوړه ولاله څادر ولاله نو وی مولي صاحب ما ته دې وایي که نه چې زه وله علم ما ته وایي نه نو مونږ جواب ورکو پلارانو تاسو مطمئن کېنئ ښه مونږ د دې منبر نه پلار سپورټ کړی دی مونږ د دې منبر نه مور سپورټ کړې ده مورې نن چې ستا دا بچې خیال ستا ساتي چې مونځ وکې وایي یا الله علما تله باد ساتي دی د دې منبر نه ستا د بچو رهنمایي کړې ده ته ته دا منبر کټ کا ته ته د دې منبر تقریر کټ کا ته ته عالم او قرآن د منځ نه وباسه که تا ته پلار وي ما له نوم بدل که نوم ما ته خپله یو هلک د ملیشا نه ټلیفون وکړو زما یو تقریر یې اورېدلی ما ته وی مولي صاحب په ټلیفون یې جړله وی دا سر مې رسې دیوال له راپرېښود د ډېر څه بېهوشي غونته راباندې راله نو وی دا سر مې دیوال له راپرېښود مې ولې وی مولي صاحب که ما ته د ننه پورې دا پته وه وی پلار مې په ملیشا کې دی زم په ملیشا کې او په جدا دیره کې دی زه په جدا کې مې الله اکبر سار ستا پلار هم پنډوړي خرڅوي او ته هم خرڅوي وی او ما خو وی چې دی ځان نه دی زه ځان لیم دی به هم ګټي زه به هم ګټم وی قسم په الله که ما ته پته وه چې د پلار دومره لوی مقام دی او یوه شپه ده دعا کوه چې صرف خدای دا شپه تیره کړي او چې سحر ورشمه د پلار دیرې ته او د هغه په خپو کې پرېوځمه او دا ټولې پیسې به رالم او دا به پلار له ورکومه ټیکټ به وله کټ کومه او کور ته به یې لېږم چې پلاره ته خو ما ته دعاګانې کوه ته خو زما جنتي ته خو زما اخرتي ته خو زما د جنت منځنۍ دروازه ستا په رضا کې خو زما د رب رضا ده وی قسم دی که ما ته د اوسه پورې دا پته ما چې دی به ځان له ګټي زه به ځان له ګټم نو زه وامه چې تا ته پلار ووایي که نه چې ما له پیسې راکړه ما له څادر واله هغې به څه خولي زه وله جواب ورکوم پلاره ته کور ناستې مونږ بار جوابونه ورکوو مونږ د ستا دې بچي ته وایو یو تپوس کوم جواب به راکړي وي خو همته چې د یو کال وي نو تا خبرې کولی شوې نو وي نه نو هم ښه ته چې د یو کال وي نو تا خو خبرې نه شوې کولی وي نه خو هم په تا چې جمع راغې تا له ګرمې جامې چا اغوستې وي نو وي پلار خو هم چې وړی راغې نو ګرمې جامې یخې جامې چا اغوستې وي وي پلار نو هم تا خبرې کولی شوې نو وي نه نو هم ستا دې پلار ته چو وي چې ما له جوړه واله تا خو نه شو ویلی وی مولي صاحب ما خبرې نه شوې کولی خو پلار مې ما ته کتل او اغوستلې وه که نه نو زه هم ته دې دې بوډا پلار ته ګوره او اله وله که نه ده به تا ته کتل او تا له به یې جوړه اغوسته نو ته ترې ولې نن وینا غواړې ته ترې ولې نن وینا غواړې بیا وایي
مولی صاحب پلار می په معمولی خبره خپه کیږي چې معمولی خبره وکم پلار می په جړاش زوم دې کې پلار ته ګناه ز نه کوم وی ولی مولی صاحب زه ورته واما ماغه پلار ناسی زامن جدا کیږي کنه یو وستا دومره بل وستا دومره اسی تقسیم شي هغه پلار سیټ تناسی نو یو ویل کدا دادا بس کوي نو یو ته وی دا ستا سره وي بل وی ستا سره وي ولی وی دا خو ستا پلار دی ستا ملازی کړي بل وی دا ستا پلار دی ابل وی ستا پلار دی نو هغه پلار په دې ګوټ کې کینی نو په جړاش زوم پلار ولی جاړي ته سپینګیره سړې وی مولی صاحب زما ړ دند وسو وی گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے مولی صاحب کور می اور واغس خو د کور دیوی کور وسو د سړی چې کور اور والی کنه او د کور دیوی هغه وسیږي نو سړی ډیر خپي وی کبل چا سوي وې نو خیر دی خو د کور دیوی می کور وسو زوم پلار د دې څه مطلب گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے وی مولی صاحب یو وخو زما د بچی واړو زبدي سیناسوما نو یو بچی براغه ودا زما ابو دے زما غیږی تبراو خد بل براغه ودا زما ابو دے نو زما غیږی تبراو خد ای زما یو کج زوی رسی چې کور تلاړ شم یو پیروي وی ابو خیر علی زم خدای دی وبخ بیا وی حقانی خیر علی زم خدای دی وبخ جو وی وستا سیب خیر علی زورتم خدای دی وی قاری سیب خیر علی ما د غزوک وستا سیب او سوق قاری سیب جو کله ته وی قاری سیب خیر علی کله وی حقانی خیر علی ابل ورځ به کوي ابو حقانی خیر علی نور را لدانو مرانه زور تم لوی شي بچیا هغه بیا وی ابو خیر علی و هم لوی شي بچیا ناغه پلار په جړا شي وی مولی صاحب هغه وخو چې دی به زما غیږې لرالل یو به وی دا زما ابو دی نا واړی کنه نو دا پلار یو پترخ نه بل راشي وی کوشه ته دا زما ابو دی نو پلار هغه بل غلې راونی سی وی ستا پلار هغه بل راشي وی دا زما ابو دی نو وی مولی صاحب هغه وخت راتنن یاد شو چې دی بچو به په ما جګړه کوله چې دا زما ابو دی نن هغه جبه چې کمی به وی دا زما ابو دی نن وی دا ستا پلار دی دا هغه جبه نه د مولی صاحب چې دی به وی دا زما ابو دی نو هغه جبه نن دې ځای ته ورسېده چې وی دا ستا پلار دی بل ته وی دا ستا پلار دی نو هغه پلار غلی کینی په جړاش یو ځای ته پروګرام لتلیو یو مولی صاحب تقریر کو هغه وی اوس وفات ته الله دی قبر د جنت د باغچو نه باغچو ګرځي یو مور رااله لوي جړلې مور او پلار چې خپه شي جلاړ شي په مولی صاحب پسې او په قاری صاحب پسې پلار ته سکول ته ولې نه ځي تا عدالت ته ولې نه ځي ته به د مولی صاحب پسې ولې راځي خدا مولی صاحب ستا خیر خوا دی که ستام خیر خوا دی او د بچی دیم خیر خوا دی ما ورته چې ولې جاړې وی چې بازار ته مې بچې تللی و نو راغې نو غوټي وی وسره یوه وسره توره غوټه وه په لاس کې نو ما هغې تورې غوټې ته لاس کو بچې مې راته وقارېد چې دې غوټې ته مه لاس کوه ما وی ښه نن مور چې بچی ته خبره کوي نو یریږي دا د قیامت نښه ده ان تلد الامت ربتها دا د قیامت نښه ده بچی چې مور ته خبره کوي دی به یریږي نن چې مور بچی ته خبره کوي او پلار بچی ته خبره کوي نو یریږي وی دی جواب راکړي نو ما وی چې دې ستړی دی به په طبیعت کې به شنوي چې کله کېناستو په کټ کې هغه غوټه یې کېښودله نو ما وی چې زه اوس دمه شو نو وی هغې غوټې ته مې لاس وی چې هغې غوټې ته مې لاس کوې ما ته وی چې ما درته یو ځل ونه وی چې دې غوټې ته مه لاس کوه ته په خبره نه پوهېږي ما وی ښه ته په سوچ لګیا یې وی چې بالکل په سوچ لګیا یم ما وی نه به لاس کوم دې غوټې ته وی لږ ټایم پسې هغه غوټه واغستله خپلې کمرې ته لاړ وی خپلې بیبي ته غږ وکړو د دې هلکانو خپلې کوډ وړ کړي دي موبایل له هم کوډونه ورکړي بل سړی نشي کولاوه هغې مولي صاحب خو کوډ وړ کوم ویلی خو زه هغه کوډ وړ نه وم غږ یې لکه وکړو خپلې بیبي ته په خپلو الفاظو کې څوک یې په عربۍ کې وکړي څوک یې په اردو کې وکړي څو یې بله اصطلاح مقرر کړي د عربي میزانونه یاد کړه چې عربي چاله ورځي نو څوک یې په عربۍ کې آواز وکړي نو وی ټبرې دنده لاړله وی چې لاړله مولي صاحب نو زه لاړم تماشه مې وکړله چې ومې کتلو نو وی مولي صاحب دواړو کباب خوړل نو وی مولي صاحب ما ورته وی چې ښه ته کباب غواړې څومره کباب ته له راوړم
وی قسم په الله چې هغې مور راته یوه خبره وکړله وی جړولم رنځور یې کړم رنځور د مور یوې خبرې وی ما ته وی چې مولي صاحب زه کباب نه غواړم زه پیسې نه غواړم زه خپل عزت غواړم د نن زما بېعزتي وکړله زما د عزت سودا یې نن وکړله زه به یې بېعزته کولم نه په خپله بېعزتۍ خفه یم په دغې نه یم خفه خو نن زما د عزت سوال دی مولي صاحب زما یې بېعزتي وکړله به هر صورت مور او پلار عزت غواړي نو دا مې دې بچو ته وی که د علم او حفظ کې مرنګ غواړئ نو د مور او پلار تابعداري کوئ بچو چې مور غږ وکړي که نه ستانه څه نوم دی لکه ستانه څه نوم دی نوم دی څه دی نوم اذانه ښه ماشاءالله چې مور غږ وکړي چې اذانه ته به ورته وایې جی امی جی څه به ورته وایي جی امی جی دا مور له ډېر خوند ورکوي چې دا رکوټې بچی مور وایي اذانه نو بچی ورته وایي جی امی جی جی امی جی اول دیم جی مرګری کوه بیا امی وایا بیا رستو جی وایا جی امی جی زه حاضر مورې وایا خبره کوه چې خدایم د قرآن حافظان کی خدایم د قرآن عالمان کی بل په جماعت کې سبقونه وایي دلته مولي صاحب ښه زمونږ جماعت کې هم د حفظ کلاس دی زه هغې ته وامه چې قرآنونه څنګه کېدی مانځه ته د 5-6 منټۍ نو هم دې جماعت کې چې څومره کڼ کړي دا راټولوئ او همدا په جیبونو کې ږدئ دا جماعت صفا کوئ دا 5 منټه د مانځه نه مخکې چوټي کوئ او دې جماعت کې چې څومره دا کڼ کې منډ کې غورځېدلي دا راغونډوئ خو په لاس کې نه په جیب کې ږدئ او بیا یې بار غورځوئ الله به هم د دې جماعت د خادمۍ په وجه د قرآن حافظان کې حافظان حدیث مبارک کې راځي چې څوک جماعت صفا کوي الله د ده زړه د ګناهونو نه صفا کوي الله به لازمي دا بچی حافظ کوي چې دی د قرآن خدمت کوي به هر صورت ټیم هم مختصر دی زمونږ بل ځای پروګرام هم دی سبا مې بیا 3 پروګرام دي به هر صورت دی بچو ته وامه که علم کې رنګ غواړئ نو د والدینو احترام هم وکئ او تاسو عوامو ته وامه چې تاسو د علماو قدر وکئ تاسو د علماو احترام وکئ قسم په الله چې نن ستا د بچی دي نو دا د قرآن او دا د عالم برکت دی دا د عالم برکت دی بچی ته وایا عالم پسې پیزار ګرځوه بچی ته وایا عالم پسې رستو ګرځه د عالم خادم می خوښي خادم حدیث مبارک کې راځي په ورځ د محشر بی اجتمع العالم والعابد على باب الجنه د جنت دروازه به یو به عالم راشي یو غیر عالم الله به غیر عالم ته وی ز جنت تا نو دا عام سړی بلاړ شي دی عالم ته الله وی قف ته ودرېږه عالم به وی امی سړی لاړ او زه ودرولم دا خو د امیانو ته مونږ وی د مور او پلار خیال ساتي او دسی کوي دا خو د عوامو زمونږ نه واورېدل ما غالبا جاپان به ایمان اوس نوم یریږي چې ترکی دغه یو ملک هم پکې یو کس له نکاح مو تړله 4 بچی شي او نکاح نه وکړي نو په ټلیفون ګورې نکاح نه کېږي مجلس ورله شرط دی خو ما ورته طریقه وښودله او هغې هلته نکاح وتړله ها چې بیا وایي چې په ټلیفون یې نکاح تړلې وه نو په ټلیفون مې وله نکاح نه وه تړلې ما ورته په ټلیفون باندې طریقه وښودله او هلته هغې نکاح وتړله بیا راته ټلیفون وکوي مولي صاحب مبارک شه نکاح م وتړله مې د نن نه پخوا به ته خپل کور وویني انشاءالله ستا منځ کې ستاسو منځ کې نکاح نه وه او 3-4 بچي پکې پیدا شوي په منځ کې نو عالم وایي د نکاح فضیلت خو دته ما وښو د تبلیغ فضیلت خو دته ما وښو رب العالمین به د عالم ته وایي دا عام سړی و ځکه مې جنت ته ولېږو یوازې او ته مې ځکه ودرولې چې تا یوازې پرېږدم نه هغه تا چې علم کړی تا چې به هغه مدرسې چلولې نښه 10 کاله چې تا د کور نه د مور نه جدا تیر کړي او د پلار نه یا الله زه به خلق بوزم او ته به نن سفارش کوي څومره به بوزي نو بعضې روایاتو کې حد راغلی دی چې 400 نو چې 400 بوزي نو دا هم ډېر دي خو په دې روایت کې حد نشته دی الله به ورته وایي فاشفع لکل من احببتا ای عالمه چې څومره دې خوښوي نو هغه بوزه نن تا ته حد نشته شهید ته به وایي حد مقرر حافظ قرآن ته به وایي حد مقرر او حاجی صاحب ته به وایي حد مقرر عالم ته به وایي نن تا ته حدونه نشته دی
حدونه نشته دی څومره بوزم الله 200 300 زر 2000 الله به ورته وایي فاشفع لکل من احببتا ای عالمه چې څومره د خوښې هغه ټول بوزه هغه ټول نو خوښ هم نه ده چې دا علما هم سفارش وکړي د یو عالم په مخه خو به ورشئ که نه ښه د یو عالم په مخه خو به ورشئ نو ستاسو به علما اله سفارش کی چې تاسو غو سره دنیا کې مینه کړي که نه تاسو خو دنیا کې محبت کړی که نه نو الله قرآن کې وایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عالم او غیر عالم برابر دي د دې آیات ترجمه هم کړې ده کړیم ده زه درته اوس کوم که نه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دا استفهام انکاری دی ښه د دې معنی دا ده چې نه عالم او غیر عالم د سره برابر نشي کېدلی که غیر عالم هر څومره پوه دی خو د عالم مرتبې ته نشي رسېدلی نو چې تا ته مخې ته یو عالم راغی یو غیر عالم او ته راولګېد یو غیر عالم دی خوښ کو د دې آیات په بیا څه ترجمه کوي جماعت کې به ترجمه څه کوي د دې ټکي بیا به دا پرېږدي په ترجمه کې وایي مولي صاحب د دې ترجمه مه کوه دا د قرآن آیات نه دی زه نه کوم د دې ترجمه نو الله وایي عالم غوره دی اسې نه چې الله په قرآن کې عالم ته غوره ویلی دی او تاسو ته یو غرب وباسئ او غیر عالم ته غوره ووایئ داسې خو به نه کوو که نه الله عالم غوره کړی دی عالم به غورئ او انشاءالله تاسو به وینئ چې په دې منبر ناسي او په دې مصله ناسي دا تسلي ساتئ چې دا د قوم بدخوا نشي کېدی دا د قوم خیر خوا دی زمونږ مطلب دا دی پلاره چې ستا دې الله بچې حافظ کړي او ستا دې بچې الله عالم کړي یا الله چې دا کم حاضرین دي یا الله د ټولو بچي حافظان کړي یا الله چې دا کم نن راغلی دي په دې نیت راغلی دي چې علما به راځي او د قرآن ختمونه دي یا الله دا زمونږ رونه دي دا زمونږ وینه ده دا زمونږ ځانونه دي کریم الله یا الله د دې ټولو بچي با عمله حافظان کې یا الله دا ټول پلاران د حافظانو پلاران کې الله د علماو پلاران کې الله علما بچي ولا ورکې حافظان بچي ولا ورکې یا الله د دې کلی دا میندې چې دي دا ټولې د حافظانو میندې کې الله د علماو میندې کې یا الله دی علماو تزیری کې ښکلي علما بچي ولا ورکه ښکلي حافظان بچي ولا ورکه زمونږ پې سود دی که سود هم در باندې نه وی نو مدرسې به هم نه کولاولې ستاسو بچو له مدرسې کولاو کړي دي ستاسو بچو ته سبق وایو نن چې راتلم مدرسې ته ورغلم هغې نګران راته وی طلبا وایي چې ډېرې ورځې شوي دي موږ له پروګرام نه دی کړی لکه ډوډۍ خوري خو پروګرام یې راله نه دی کړی نو 500,000 روپۍ مې وله ورکړې مې په دې وله پروګرام کوي به نه چې دی خوشحاله شي نو چې دی خوشحاله چې دی له پروګرامونه وکړي ستاسو بچو ته مدرسې کولاو کړي دي ستاسو بچي دی الله حافظان کی او دا کم 2 ماشومان چې د دې والد صاحب وفات دی الله دې د والد صاحب مغفرت کامله نصیب کی الله قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوه یا الله چې دې بچوي دا یو حرف ویلې دی یا الله د دې یو حرف په بدله کې یا الله د پلار نه عذاب قبر پورته کړه یا الله د دې پلار ما عذاب وا چې دې بچوي په دې تنکو جب ستا صفت بیان کو ستا لوی بیان کړله یا الله پلار ما عذاب دا بچی لک زما خوا ترا شهدا دواړه الله دې د دې پلار نه عذاب وي او موږ دا دعا کوو دواړه راشه چې یا الله دا د قرآن حافظان کا یا الله دا د قرآن با عمل عالمان کا الله دې د قرآن حافظان کی الله دې عالمان کی او موږ دا تسلی ساتو دې خاندان توامه د دې مور توامه چې اے موري د بایزید بوستامي مور چې واغم کونډه وه کونډې بچي بایزید بوستامي پاللې دا د کونډې مور تربیتو چې هغې بایزید بوستامي پاللې دی اے مورې د بایزید بوستامي د مور په شان کردار ادا کا او دا بچي علم تکې نه وه او الله دې دا بچي حافظان کی اے د دې د خاندان خلقو د دې بچو په سر لاس راکاږئ زمونږ دا ایمان دی زمونږ دا نظریه ده چې دا زمونږ روحاني بچي دي دا زمونږ رونه دي رونه مونږ وایو الله دا عالمان کا او چې د دې په علم کې زمونږ نه څومره کېدلی شي هغه به مونږ کوو که په هر ځای کې مدرسه کې او انشاءالله دا مې ورسره واده ده که زمونږ مدرسې ته رالل یا بلې تم لاړل که زمونږ هغې تم رالل
چې د سو پورې دی حفظ او علم نه دی مکمل کړي نو مور او د ټول خاندان تین اخلاص ته د دې جامه پیزار او د دې ماهانه پیسې به زه خپل ورکوم او په دې بچو به علم کو خو تاسو د کلي خلک پم عزم کوئ زه ول د خپل طرفه معمولی غونته کې یو 100 روپۍ ورکوم دې دواړو له خو دا 1500 ته والا 1500 نه دا زه د خپل طرف نه دا ونی دا زماره طرف نه یو تاسو د پاره دی الله دې با عمل حافظان کی الله دې با عمل عالمان کی کریم الله دا با عمل حافظان کی الله دا ټول حافظان کی الله دا ټول عالمان کی زمون سینه تاسو ټول تکولاو دا تاسو د ټول بچو تکولاو دا یا الله بچی حافظان کی یا الله دې کلی کی څومره بیمارانی د ټول شفای کامله نصیب کی د دې د والد صاحب سمیت چې نورم څومره وفات کی الله د ټول مغفرت کامله نصیب کی الله د ټول د خدمات قبول کی یا الله دا مجمع قبول کی یا الله قبول کی یا الله قبول کی یا الله در یو د دکلاوی نم بچ کی یا الله د شهرت نم بچ کی الله کړه کیم سراغلی الله ته ختم کی یا الله دا قبول کی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد